بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره نن موجود دی سابقه ممبر صوبائی اسمبلی عزیز الله ګران خان. عزیز الله ګران خان د پاکستان تحریک انصاف په بنیادی هغه خلکو کې د دوی شمیره ده چې کله عمران خان د دې پارټۍ بنیادی خودو نو د دوی رور په هغې کې شمارو او لاولنی د بلدیاتو ناظم عزیز الله ګرانو. جی تاسو ته هرکلی وایي په خپل مهربان جی. ګران خان خیر دی جی. حالي ځلې څه دي جی مصروفیات مونږ ګورو ستاسو ډېر زیات دغه شوي دی او د انتخاباتو اعلان وشو نو څه مصروفیات دي څه حالي ځلې دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل باچا صاحب ستاسو ډېره غټ شکریه ادا کوم چې نن تاسو ماله مقرره کړه چې زه د تحصیل بلکوټ کې چې زما څونه زموږ د تحریک انصاف ځوانان دي مشران دي او دا پروګرام چې څوک ګوري زما خویندې میندې ګوري نو ما ته ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن زه هغو ته مخامخ ناست یم. ګران خان دا خو ګڼئ که نه چې د پی کې 5 او د پی کې 6 زړه هم تحصیلي بریکوټ دی د سوات ګیټ وی هم ده بنیادي چې دی تاسو دلته په تیر ټینور کې پاتې وئ چې د ابوهیم لوګدره او مضافاتي ایریا کې تاسو چې دی کار هم ډېر زیات کړی دی. نن لګیا دوباره د پارټۍ هغه کم مرور ملګري چې تاسو ول هغه دوباره رضا کوئ نو څومره رضا شو څونه پکې پاتې دي؟ سهیل باچا صاحب یو خو دا ده چې په پی ټي آی کې څوک ناراضه نه دي. زما د ذات نه که څوک خفه خو د پی ټي آی د پارټۍ نه او خاص کر د عمران خان نه هېڅوک نه دي هېڅوک نه دي خفه قطعا نه دي خفه پوه شوې. ګران خان نوجوانان چې دي هغه بنیادی دا نظریه لري چې یاره عمران خان به د دې ملک کم وران ویجاړ سیسټم چې دی به ټیک کوي. تیر ټینور کې پاتې و څه مسټیک څه مجبوریانې د هغه وي چې هغه تور هم لګولی دی ریاستي هغه ادارې چې هغو زه کار ته نه پرېښودم. تاسو دا ګڼئ چې هغه نوجوانانو هغه جذبه اوس هم برقرار ده؟ د هغې زنده ثبوت دی سهیل باچا صاحب چې پرون نو په بولس چې په پنجاب کې د ان ای یو سیټو او هغه تحریک انصاف په باري اکثریت وګټو د پی ډي ایم د پیپل پارټۍ کانډیډیټو او د مسلم لیګ نوم چونکې د پی ډي ایم مشترکه امیدوارانو په باري اکثریت ولا شکست ورکړو پوه شوې که نه. د هغې زنده ثبوت دغه دی. د عمران خان سره د خلکو مینه ده او بېحده ډېره مینه ده خاص کر د هغه ځوانانو کوم چې اوله کله چې سیاست ته راوښتو عمران خان صاحب نو دا کوم چې ماشومان وو کوم چې اوس موږ دا ملګري ناست دي دا په هغه ټایم کې ماشومان وو اوس الحمدلله ورځ ته ورځه هر میاشت په میاشت باندې د پی ټي آی اوټونه سیوا کېږي ځکه چې دا ماشومان چې کوم دي د 16 سالو هغه یا د 17 سالو هغه د 18 سال نه بو شو هغه ټول دغه دی په اوټونو مالکان شول او د هغې زنده ثبوت دا دی چې یو خو زه ستاسو په وساطت سره نن خپلې ټولې پارټۍ ته بلکې ټول پاکستان ته مبارکباد ورکوم چې سپریم کورټ په پاکستان چې کوم فیصله وکړه دا د ملک د مفاد دپاره یو صحیح فیصله وکړه. ګران خان دا وخت تاسو جلسو له ډېر زیات زور ورکړی او یو دم چې دی تاسو اکټیویټي سټارټ کړل او شمولیتي تقریبات هم وشو. تېره ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ کم بنیاد چې و هغه هم تاسو وړقه او کم چې بنیادي کارکنانو هغه تاسو په تحریک انصاف کې شامل کړو. آیا دغه خلک په څه نظریه شامل شو؟ ستاسو نه ډېر زیات مسټیک شوي د دوی نظریه څه وه د دغه خلکو؟ نه ګوره د دغې خلکو د عمران خان سره مینه ده د پی ټي آی سره مینه ده د پی ټي آی د قیادت سره مینه ده. همدغه وجه ده چې هغه پسې خاص کر د عماد خان او زمونږ نور کوم ملګري چې وو د دې په پوزیسیون باندې هغه راوښتو او انشاءالله ډېر زر د زه به تاسو ته وښیم چې نور څونه پارټیان ول تحریک انصاف ته راځي پوه شوې. ګران خان زموږ ذرایع موږ ته دا ویلي چې یاره دوی د ان پي او مسلم لیګ نون کې هم کار روان کړی نو کله متوقع دي دغه شمولیتونه او څوک دي که تاسو فلحال خفیه ساتئ دغه؟ نه هله خفیه ساتو انشاءالله ډېر زر ده کې خیري چې موږ به تحصیل بریکوټ کې خاص کر په پی کې 5 کې چې دا دوه یونین کونسل دي نو په دې کې به انشاءالله زه د پی ټي آی ورکر ته ځوانانو ته خوشخبري سنوم که خیري چې زبردست او زه ما چې د بریکوټ کم ځوانانو یا د مشران ولیدل که نه زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې بریکوټ څنګه چې تاسو وایي د سوات زړه دی یو ګیټ دی نو ما چې په بلو نو زه بالکل مطمئن شوم چې دا ځوانانو د دې د حوصله چې کم وي د مشرانو چې کوم حوصله ده نو د دې نه هېڅوک نشي ګټلی. ګران خان تاسو به د تاجر برادرۍ ته هم مخامخ کېږئ کم چې د وابډا د بیلونو ښکار دي کم غریب ولس دا وخت د بدامنۍ د بېروزګارۍ ښکار دی هغوی ته به هم مخامخ کېږئ. ستاسو پالیسي به څه وایي؟ الزام به په چا لګوئ په پی ډي ایم که نه تاسو په خپل تېر حکومت ذمهوار دي؟ نه ګوره زمونږ خان صاحب چې څلور کاله وزیر اعظم د ملک محمود خان صاحب د کې پی کې وزیر اعلی نو په
چونکې محمود خان د کې پی کې وزیر اعلی هغه بیا خاص کر په سواد پورې تړل شو نه چې په یرغونو کارونو کې دونه په زرونو خلک انو قرآن کړي دي د دې علاوه سپس سلور کال زموږ حکومت او هم دغه ملک ته چې تاسو ډالر ته وګورئ تاسو پېټرول ته وګورئ تاسو نور ارسه ته ورو ته وګورئ چینی ته او ګورئ په لاین باندې خلک ولاړ دي دا خو وګورئ کنه چې د خان صاحب چې کله وزیر اعظم هیڅوک په لاین نه ولاړ چې د ورو لپاره په لاین نه ولاړ پوه شئ کنه البته تاسو یو خبره یادومه دا هغه د پی ډي ایم او امپورټډ حکومت ته کله چې نواز شریف وزیر اعظم نو چا ورته ټلیفون وکړو چې نواز شریف صاحب زما کور ولا ته ډیر شکریا او د غاڼې ته کې نارو چل څه شه ده ودا چې موږ دې په کار کړو په لاین کې ولاړ وروته دا اقا حکومت ته وره کنه چې لکه اته مې شمخ کې خان صاحب چې وزیر اعظم نو تر ته چې د وړا یو ځکه په هر ځکه وړا مې در شاټیج نو پېټرول سره ټو په دې لک ټیم کې سونه شو پوه شو کنه صحیح او جی ها ګران خان درته هم وایي چې کم اختلافات دي په دې باندې بل کل کې خبره وکړو اختلافات دي نه به انکار نه کوي ولې چې باغی کې خبرونه مراغلي باغی کې تاسو وایس میسجونه چې دي هغه هم چې دی اوټ شوی دي دغه اختلافات تر کم حد پورې دي سیوا شو که تاسو د کمول کوشش کوئ زه خو سوال بچا سب یو په پیټه کې قطعا بالکل اختلاف نشته ما تاسو چې زما د ذات نه کو خلافي خو د عمران خان نه او ورکر چې ټول منظم دی کا پارسي کې دی د یو بل سره بالکل اختلاف نشته نه د ما چا سره اختلاف شته او نه د پی ټی آی د ورکر وګوره ما ته ته چې ټول کارونه نه کیږي په سزا کې به زمانه کوتای شي زمونږ د مشران نه به کوتای شي دا غي مطلب دا نه چې چرته دغه دي ګروپندیان بالکل ګروپندیان نشته او ان شاء الله ډیر زر منګه د تحصیلي بیرو کوټ چې کوم زمونږه بلکې د پی کې په سطح به جلسه کوو او هغه تاسو وګورئ چې د دې پی کې په سطح به دونه غټه جلسه چالي کړي ګران خان 13 ورځ د شموزو د سابقه صوبایي وزیر یو ویډیو چې باغی کې په وایس ور کې دا ویل شوی دی چې مونږ به عزیز الله ګران لچ دی ووټ نه ورکو بیا غوی لاسونه چوت کړی دی بیا غچ دی په سوشل میډیا په نیوز پیپر کې چې دی دا غي خبرونه راغلي د دې تاسو په کم دا وخت عوام تاسو ګوري عوام تیم خبر دي ګوره سوایي ګوره سوال بچا سه یو تاسو ګورئ د عوام نه تاسو आवाज نه اوریدل چې را منګه ګران صاحب له وټ نور ګران صاحب له بالکل وټ نور کوي ولی چې کله زه مال ټیکټ راکو د پارټي د مشرانو کار دی ما ته اوس دا ویل چې راته په پی کې پور کې کمپاین کوه دا پرویز خټک ویلي پرویز خټک صاحب محمود خان صاحب دوان ویلي او ټلیفون نه تکړه محمود خان د خدای عزت ورکی هغه په حاکم صاحب موجودو مې بلا خان موجودو زمونږ د ملاکنډ ډیویژن ټوټل امپیګان او منسټران موجود هغه د مخ بل تاسو وی هغه زه بالکل داغه اپ په جانب دی هغه مال وټ نه راکې صحیح اپ پی کې 7 کې د 7 خبره ده پی کې په خبره نه ده صحیح کم چې تاسو وایي چې هغه وي هغه زمارونه دي هغه تعلق ته پی کې 7 سره د پی کې په سره نه دی نو هغه ټیک و چې هغه مال وټ نه راکې که زه غواړم مال نه راکې هغه ورته عمران خان صاحب مونږ نه مال وټ نه کې ځکه زما زه د هغه ځای کاندیډیټ نه یم د دې کاندیډیټ په الو يم چې مال ټیکټ راکې خو دا کم از کم زه د پرویز خټک صاحب او د محمود خان صاحب شکریا ادا کوم او خاص کر د خان صاحب د ډایرکټ د خان صاحب وکم نو هغه ماته چې ته د پی کې پایپ کې کمپاین کوه بولی دا غټ خبره ده چې دا په پی کې پایپ کې لس یونو کونسل دي سوال بچا صاحب په لس یونو کونسل کې نه زما زاړه دي او بیا 30 ویلیج کونسل دي په 30 ویلیج کونسل کې 28 زما زاړه دي او 2 مینی دي کم چې د بیرکوټ سره تعلق ساتي خو زه ته وایم چې ته په خوده یقین کې زه د بیرکوټ نه دونه مطمئن د بیرکوټ د مشران نه د پی ټی آی او د پی ټی آی د ځوانان نه دونه مطمئن پوه شئ کنه چې ما چې کمالات له زو ریزلټ په ډیر بل شانی په ګران خان تاسو خپل حلقې کې هو تاسو شمار شوي کنه تاسو د خپل حلقې نه اوټ وای تاسو په بل حلقې کې په تاسو الیکشن کړو امیر مقام له تاسو شکست ور کړو تاسو خپل حلقې کې شمار شوي نو درته وای چې د پرویز خټک صاحب د محمود خان صاحب دا خبره فائنل د پی کې پایپ چې د تاسو ته پاتې دي تاسو به د الیکشن لړوي دا بالکل تصدیق ده خبره دا د الیکشن د لړول نه دی راټول دا راټول چې ته پکې کمپاین کوه ها وسته کمپاین تاسو څنګه مطلب اخلي یا ته خلک څه مطلب اخلي ما ته دا چې ته کمپاین کوه ها ګران خان په دې یو خبر راته لږ وضاحت وکړه کول کې ګوره تا همیشه خلک په دې خوښي چې ګران خان چې دی هغه سکیورټي نه ساتي هغه چې دی په غریبو خلکو کې د غیبل د خوې چې دی د جزانانو دی د لکه هر څوک تلی د کار کړي انکار نه دی کړی د دې مونږ هم تصدیق کوو خو ګران خان دا راته ووایم
چې ستاسو کم بلدیاتي دغه و د مانیار حاجي نواب د شموزو جیدار ډاکټر عزت حیدر دغه لیږي یا نور ملګري چا چې ما ته پته نشته دا ولې سایډ لاین ته په دوی باندې ولې داسې بې بنیاده الزامات ولګېدل؟ نه یو خو په وخت یم چېرته الزام نه لګېدلی ګوره زه تاسو خبرم آزاد زما په حلقه کې ولاړو د پی ټي آی ما ته زما د ذات نه به خفه یا چې کم کینډیډیټ کم کس له ما ټیکټ ورکړو د هغه نه به خفه نور د پی ټي آی بالکل منظم دي د ټول پاکستان کې زه بیا د خاص کر د سوات بیا د خاص کر د زول پی کې پور زول پی کې 6 او زول پی کې 5 دا یو بل سره تړلی شي ان 3 به ته وایم دا بالکل ما ته ته چې زمانه به اختلاف کې دي شي د بل چانه کې دي شي په پارټي کې بالکل د خان صاحب بزته ته نه تیار د پی ټی آی او د خان صاحب سپاین دی په وښه کنه او نه د منګي اختلاف شته او نه د ورکر د بل سره اختلاف ګران خان زما ذهن دلته بیا ما ته پوره وضاحت رانلو خبره تاسو ګول مول کړه اختلافات چې کم دي د هغې تاسو وهل نه غواړئ تردید کوئ نشته لکه تاسو وایئ چې قطعا نشته نه بالکل نشته دغه کم خبرونه ویډیوګانې چې راځي دي ګوره زه تاسو ته خبره کومه دا خو دې په یو بل پسې وایي به خو حقیقت کې پی ټی آی ورکر بالکل منظم دی او د هغې انشاءالله دغه ته بریکوټ پی ټی آی وګټو چیرمین منګوره پوره ملاکنډ ډویژن کې میر سیټو هم پی ټی آی وګټو اوس زه به تاسو ته وایم په چارباغ کې موږ وباجو ولې باجو دغه ستاسو په دغه کې زما وکې ده الان کې د دې درې وړ ما وینا کړې وه د کاشف صاحب ما وینا کړو چونکې ما ځکه وی چې دغه یوازې نوم تلو بیا مې ورته ویل چې سی ایم صاحب ډاکټر امجد صاحب موجود و سلیم الرحمن صاحب ډاکټر حیدر صاحب نه علاوه ما ورته ویل چې دې ډاکټر صاحب د په لاس اربونه لګولي خامخا په د چا په لاس نگراني کې به کېږي که نه او کاشف تکړه لږ دی پوهېږي په هر څه باندې دا سړی ګټلی شي پوه شو که نه هغه وګټو منګوره کې ما کلیر وړو چې د موږ دپاره دغه زبردست دی شاهد او هغه د سیټ وګټو ښه په بار اکثریت سره وګټو بیا زه تا ته د چارباغ وایم چارباغ زما چې خیال کوه هغه کې 15 یونین کونسل وي په 15 کې 3 یونین کونسل چې دی هغه په پی کې پور کو چې کم زما له وټرا کړو مالا سهیل باچا صاحب ماله په 2018 کې الیکشن کې ماله 1200 وټرا کړو ټیک ته جی په دې 3 یونین کونسل کې مالا 1200 وټرا کړو او په بلدیات کې کم چې موږ در علي خان وکیل صاحب ودرولو نه په کې 4500 وټ واغستو زما وټ سونه سی وشو بل زه تاسو ته خبره کوم زه یو عام ام پی او ما په لارو کوڅو کې ګرځم په بل ځل سره محمود خان زمونږ وزیر اعلی صاحب زه ورته وسوم ان شاء الله به هم وزیر اعلی دا په ملس کې ګرانو عزت خو په کوڅو ګرځي خو ان شاء الله اوس پستا په شان منګو په ګرځو کنه زما مطلب دا دی چې ما تاسو پښته ما په 2018 کې پی ډی ایم په ټیم کې مسلم لیگ په اوس پی ډی ایم دی ما 14400 وټا غوښتو ما په 68 وټ کړی دا خو اوس مې وټ سره سیوا کو په 2018 د بلدیات چې کوم خبري ما 7000 وټ سیوا غوښته دي سور 35-40% ما وټ سیوا کړی دی او ان شاء الله دا استاد په واسطه ته ما خاص کر بریکوټ په د زوتون باقي شپږم کونسل زما ذاتی تندوړک زما ذاتی خپل یو کور دی وډګام زما ذاتی خپل کور دی لکه د کور خبره ده هغه د پی ټی آی زړه دی هغه کې هیڅوک نشي ګټلی بغیر د پی ټی آی نه د دې نه علاوه زه د بریکوټ خبره کوم په بل یو لاسنیونه د بریکوټ تر لمه زه په اول دوله سخت خوشاله شوم چې د بریکوټ سونه مشران لکه دا 70 سال 80 سال 65 سال 75 سال هغه ټول زه باندې پیژندم صحیح زما د پاره دغه خوشحالي خبره باقي زم د پی ټی آی ورکر بعض زمونږ مرګرو چې نظریاتي یو زمانه سوق زیات نظریاتي نشي کېدی ول نشي کېدی د چیانو منه د پی ټی آی کې ورکرو به ست ورکر کو په ټول پاکستان کې نشموله خو کم پورا په کې پی کې واحد ناظم پات شم څنګه چې تاسو وي د دې علاوه 15 پیری شپږ پیری د سره ټوټ را کړی شي ما د پارټي چې کم سره راته خوله او په مرزي ور کړی دی د دې علاوه د ټول نه زیات جلسه زو کول شم ورکر زما سره دی د ټول نه زیات جلوس زو سټیشن چې ورکر زما سره دی د پی ټی صحیح او د دې علاوه د ټول نه غټ خبره ده چې کله خان صاحب وکمو کو چیرې تاسو پر زین ورکړنه ما په لار باندې جلسه نه چروته ما پیسې نو چې اولنې رزین بزور کوم او الحمدلله دا اعزاز هم تاسو د ضرور تحصیل دی او ما په اساس کې رزین ورکو وزیر اعلی صاحب ته ملو کو چې دا تاسو امانت دی ما سره
ما ته په سنټ کې کورونو هلکه زه یو عام ام پی یم په عام ام پی ګانو ډېر زه کمزوری یم په هر څه باندې دا نه یم ده خو ما ته 10 کروړه 8 کروړه 15 کروړه دا ټول شي ما ټول ټوکړه کړی ځکه چونکې دا د ما سره د خان صاحب امانتو اوس تاسو خبره کوم زمونږ ډېر ځوانانو کاغذونه جمع کړي ما هم جمع کړي ډېرو کسانو جمع کړي دي او زه ستاسو په ساته هغه ټول ته چې ورو تاسو د پی ټی آی سرمایه دا ټیکټ پی کے 5 بلکې هر پی کے 5 کو 6 کو 7 کو 8 هر د پی ټی آی هر ورکر له ورکو ټیکټ نو دا سر زما و د پیسې ته پی ټی آی دی ورکر زبر سره چې څونه زمانه د پیسو چار کې څونه زمانه د منډ کې زبو امر سره اګران خندره ته بانک بیلانس سونه شو ولې چې 10 کال تاسو 9.5 سال په اقتدار کې پاتې شوې ظاهره خبره ده ډېری چهره بدلې شوې ډېر چې د پروتوکول سیوا شوې ډېری بنگلې جوړ شوې ډېری حجرې جوړ شوې ډېر جایدادونه جوړ شو نو د ګران په کم ملکونو کې جایدادونه دي خرګنۍ په صورتحال کې دا خوښه چې ستا ملګری دي په صورتحال کې دي د بانک بیلانس سونه اضافه شوې ده سوال بچا سه تاسو په څه زه د ام پی اتوم نه مخکې بل 25-30 سال زه خپل بزنس کوم کاروبار کوم د ټیکداري اما ته مننه ده زه په خپل نوم قطعا کار نه لمل کې لیسنس مې ختم کړی دی زه که هغه کاروبار کوم زما سره خپل ګاډي دي د ټیکداري هغه کرش ماشین مې دی په غاړه کې بیا مې ډایني دي بیا دغه نور ماشینان دي په شو کنه او الحمدلله دغه د میاشت مال لکه دغه ماشین درې چې زه غواړم نو کم از کم 5 لک روپۍ د غرضی د دین علاوه زه وسم ساس په ساتم په بارمل کې سکه زما زه ته په قسم خورم چې زما په ټول 2-3 اکاونټ دي زه دا نشم ویلای چې زما په کې 40 لک روپۍ خو د یو سیمټ ولا باندې 45 لک روپۍ دي اخته مم د تبي د دین علاوه زه تاسو په ساتم دا ما بار ولي د پی ټی آی یو مشر چې د کار ام پی ایس د کیمنه دي ایسو کرپشن نه کوي دا خو اپوزیشن لیګا دی او د اپوزیشن تاسو په پته په مرکز کې حکومت ته نه دا غو انډر دی ایپای دا غو انډر دی اولې زمانہ شروع کی د ما سره بیا د لکه منګه خان صاحب د انصاف پورت د کرپشن خلاف د تبدیلی په نوم باندې اوټ منګلې خلکو زما خپل حیثیت نشته پوه عمران خان وای دا نه به انټي کرپشن چې د عمران خان دم کړی دي تاسو ته پیل حل سنوي دي سي نه نه چې اوس زموږ حکومت نه نه بیا برته کړی په حکومت کې را شو به وای اثر رسوخ صدر تاسو د عمل صدر بدل شي کار لري پوه شي کنه ها درته وای ګران خان چې زمونږه مجموعي نن چې کوم پروګرامو په دې کې زیاتره مونږ وخت یو پوسټ ولګونو د بهر ملک نه دنیا ملګرو چې باغ کې د تحریک انصاف تاسو ته پته ده ک قطر مونږ والته ولوي تنظیم دی په سعودي عرب کې بیا تاسو ولوي خلیج تاسو سره د عمران خان سره د بیٹ سره یو لوی مینه کوي هغه خلکو دا هم وی چې یاره د ګران خان نه دا کوېسچن وکړي که دلته زموږ پراپرټي د هغه محفوظ نه ده که مونږ پټواري له تلي په دې خپل حکومت کې زموږ نه رشوت اخیستی تحصیلدار مونږ نه یو بخلي آیا دغه سیسټم ولې بوسېده او تاسو په هغې کې ولې کار نه وکړ ګوره دا سخت خلک خو هوایي خبرې کوي ګوره که د لکه اوس په بریکاوټ کې د دې حلقې ډاکټر صاحب ام پی ایم او لس کاله منسټر په کار چې هغه خواله تلو چې پلان کې پټواري پلان کې تحصیلدار یا په منګور تحصیل په بوزو کې په چارباغ کې په ما پسې راغلی په بلجاکیم پسې تللی په سلیم الرحمن صاحب پسې تللی په هر چا پسې تللی هغه بالکل دا خلاف اکشن اخیستو نه به هغه بیا ډیوټي کوله پوه شئ موږ چې زه په خپله تم چې موږ په چا دلې ډاکټر صاحب دلې دنیا شي خلک بدل نه کړل په ده چې هغو ته پته چې په چا د کرپشن الزام او چا چې کار نه کوو ډیوټي نه کوو هغه لر کړي دي دا شان زموږ په بابوزو کې منګه بیا پټک لر کړي دي منګه سی ام صاحب ستلو چې ارسه ورته خو چې دا چل کوي هغه نه لو ما تاسو ته ونی چې را په چاره توانه کړي نو موږ به کم از کم اکشن هغه سه ګران خان ستا د ایریا چې وادي کې چې کم کلاس 4 نو کوي وي ستاسو په کې څومره د 13 ورځې یو الزام هم لګېدلی و چې یاره ګران خان چې دی په کډني هاسپیټل کې وراره یا خورۍ څوک برتي کړی دی لږ وضاحت وکړئ دا څه قصه ګوره دا کډني هسپتال کې زما خورۍ دی او تقریبا 7 کال شي دي تاسو لګولې نه ما نه لګولې خو هغه درځم په میرټ شوی دی او بی پی ایس 7 دی 17 نه دی بی پی ایس 7 سکیل دی 7 او ایم ای کړی دی بیا د ایم ای کړی دی او جنریټر اپریټر خو یو امپړم کولی شي سټارټولی شي که نه بلې را پسې دا لګول د هغې ته اوس وښیم لکه تورخان دی تورګل هغه راته ولي چېرې دا زیاتی کړی دی په ډګري کالج کې یا په جانزیب کالج کې ماشومان له داخلي ورکړي زه تاسو ته خبرم دغه که دغه جرم وي دغه کرپشن دا خو به زه کومه ځکه چې د یو داسې غریب چې د هغه غریب د پرایوټ چار نه کېږي
ما پکې د بیرکوټ ماشومان اغستې دي په ډیګري کالج کې. دا کم ډیګري کالج دی؟ دا مینګوره ډیګري کالج په تخته بند کې دی. ها اوس وخت کې د هغې سیټونه کمو ماګیر دي خو چې ته 200 هغه ما په وزیر اعلی صاحب سیوا کړي دي او د دغه ځینې ما په شانګلي کسانو له هغه پرنسپل صاحب تاسو پته چې پرنسپل صاحب څوک دی په سیاسي ډول کټر زمونه خلاف دی جعفر شاه صاحب ورور دی. ته راته نه زما خبره مني نه مني. زه تاسو خبره کوم هغه مې کړی دی بیا راته بل دا الزام رامان چې دا خپل خورای د لیوانه دی پاګل د پسارو په هسپتال کې هغه دا بالکل دروغ دی قطعا مې نه دی هغه څه وکړه د کلاس 4 څه دی خبر د 17 د 18 کو کنه زما ته یو خورای دی ما تاسو نه چې هغه په خپل قابلیت او د جنریټر په حساب قابلیت دي او تاسو دا فکر ته په 17 ګریډ کې لګولې اساس په ایگزام رامان ګران خاندان ته وای ما خو د تورګل خان نوم ناغستو په دې موجوده الیکشن باندې د تورګل چې کم دا وخت اکټیویټیز دي یا دغه سره کم مواد دي دا به څونه اثر په دې باندې پرې باسي د الیکشن ته به څونه نقصان ورکوي؟ هیڅ اثر نه پرې باسي. زما ولا خبره وره زه ما تورګل نشي دا پی ډی ایم دی او د پی ډی ایم سب د خفیا اکاونټ کولاو کړی دی او زه ستاسو په ساته دغه تورګل ته ما چې ورکه ته د ستاسو سره صحیح نه ولا خو زما خلاف لاړ شه کنه او د ټول د اول د پی ټی آی د ټول لاړ شه ستاسو سره سشتنو او کوسوي چې چا سکړو تاسو ور بسو کنه نو چې چا سکړی نه دي چې دا ویډیوګان ورکې د محب الله خان د محمود خان د بنګالا نو دغه کوله زه تهدید لانه دی شي نه په بنګالا کو د خان صاحب کور دی نه دغه بنګالا د مټي نه اس نشته ګوره د محمود خان صاحب د الیکشن مخ کې د 2013 نه مخ کې زما ول خبر وره اخانه دانی خم مضبوط او دغه کم از کم 500 دکان نو تراته وای چې 500 دکانې او هغه تل 1000 روپۍ د میاشتې 100 روپۍ شوي هغه ګوره هغه دا بعضې ماسه وګوره د پنجاب صاحب خپل کاروبار د کرونو په کار سټارټ وشو دغه شان که تاسو میب الله خان ته وګورئ دغه جیداد او دغه خپل کاروبارونه ټوټل وو داسې ما ته وګورئ دغه شان ډاکټر صاحب خپل کاروبار پوه شوی که نه نو چا سره ثبوت یې که نه وکړه تاسو راته وایئ د پی ډي ایم د مشران چېرته لاړل سشول کم نه ګران خان مونږ خو خپله خبره کوو که نه مونږ ورځ ته ورځه غریبانان کېږو او تاسو دا ممبر صوبایي اسمبلي چې ورځ ته ورځه ښه کېږئ نو داسې انجکشن زه راته ووایه ما خښته نه ده لګولې به دې لس کاله اجره زړه ده اجره زړه ده څه ریپیرینګ خو پکې شوی نه خښته پکې نه دی لګېدلی خو زه تاسو خبره کوم کال په کال رن کوم خو ما خو ته خپل کاروبار مو خو کنه ما پسې د یو کس ووایي ما تاسو ته پته شته ما هغه تورسرو لا په خدای یقین چې قسم خوراک نه دی پکار ما ولا کور ته اړونه وړي دي ور مې ټکوله چې دا ستا اډر غریبانانو او هغه ته په ډرک ډرک جړلي دي پوه شوې که نه د دې نه علاوه زه ما تاسو ته ونی چې زمونږ ډېر اډرونه پکې شوي چې حق یې نه و ما افسرانو ته ریکویسټ کړی سفارش مې کړی چېرې دا د دې حق نه دا د غریب حق دی که نه یو هلک راپسې راغی او نه مې پېژنده ما ته چېرې زما حق والی شوی دی په کس شینګی ورته پای کې وی ما بیا کړی دی او بل چاته چې نوکري ملاوي هغه میټرک کړی دی هغه کوم عمر زه وګورئ چې ما څه وکړو ما سبا راشي ما یې خسنه دله وکړم وی او خسنه مې وکړو هم د دغه هلک راوختو وکې نو ما تاسو ته ومني چې د کلاس 4 نه ته 4 لکه ور دی خو دا 3 کاله خو تا هغه کار وکړه تاسو راته ووایئ ستا د سواد په تاریخ کې او د کې پی کې په تاریخ کې چې ته په دویم ځل باندې حکومت راغلی دی او انشاءالله دا ستاسو زمانه اس دا ویډیو به پرته وي په درېیم ځل به هم د پی ټي آی حکومت په بار اکثره راځي کې ګران خان راته ووایه چې د سکیورټي باندې خو دنیا د حکومت پیسې لګي موبایل مخکې ګنران میلاوي تاسو سکیورټي ولې نه اخېسته تھریټس نه وو تاسو نه ګڼله د حکومت تاوان یې ونه کوو یا ستاسو دا خبره د پارټۍ چیرمین ته رسېدلې چې یار زما داسې یو ایم پی ای دی چې سکیورټي نه لي او نورو پسې بونګې جوړې شپږ موبایل یې پسې ورپسې ګوره ما ته خو پته نشته د بل چا پسې ورپسې دي که نه زه ته خپل ځان یم او دا خان صاحب ته هم پته ده خان صاحب لکه موږ تاسو وګورئ دا کونسلر نه د خپل ویلیج کونسل ذمهوار دي ته د هر شي پته لګي ما ته د خپل پی کې پته لګي وزیر اعلی صاحب ته د پوره کې پی کې پته لګي او خان صاحب ته د ټول ملک د پارټي پته لګي زه تاسو ته خبره کوم تاسو ته چې ما وایي چېرې زما د استعفا خو ټولې دنیا ته پته لګېدله چې په پوره پاکستان کې ولنې ما دا د چا په وینا کړي د سهار چې موږ کو زړه له مې راللو دا کله چې موږ پروګرام راتلو ما فیصله کړې وه وینا مې نه کوله سهار چې مې لمونځ وکړو راوته ما ومې لکه لاړم ور مې کړله پوه شوې دا خان صاحب ته پته لګېدلې ده ټیک شو که نه نو هغه وایي چېرې پر سټک صاحب ما ته ټلیفون وکړو چې د میټینګ راوتو خپل کمپین کوه ټیک
نو ما کمپین کوم زه پی ټی آی له کمپین کوم زه بیټ له کمپین کوم زما ولا خبره کار څوک سوی او تاسو ته پته شته ډېر خلک وایي چې موږ به ګران خان آزاد ودرو زه تاسو خبره کوم زما درون له څوک تکړه نه چې پی ټی آی زموږ د دیرې نه سټارټ شو خاص صاحب زموږ په دیرې تر راتلو خو ته خدای ګواه دی که زما د یو وراره نه علاوه زما هغې رول له خپل زامن وموټ نه ورکړی تاسو پوه چې د بیډ نه خلاف بیډ نه خلاف نو ته راته ووایه او بل یو سړی به ما ته آزاد ودرېږي چا به کونسلري نه یې ګټلي که نه د چا په وینا خان د دې خبرې وضاحت راته وکړه دا کوم لابینګ چې په تا به سټارټ دی چې یاره مونږ به کوو دسي نو د هغې تاسو ما ته د هغې جواب را نه کړو اختلافات خو بیا شته نه زه تاته خبر ما ورته جواب درکړی دی تاسو چې کوم ځای پروګرام وایي که نه زما وروره هغه په پی کې 7 کو هغه کسان د پی کې 7 راغونډ شو د پی کې 5 کسان خو تا ته پته چې ټول زما سره ګرځي دې ته هم پته ده ګوره زه کمپین د بیټ دپاره کوم د ګران خان دپاره نه کوم زه د پی ټی آی دپاره کوم زه د عمران خان دپاره کوم او چې کوم سړی په تحریک انصاف کې د عمران خان سړی او چا له ټکټ ورکو خدای دې کي هر څوک چې راځي هغه له ټکټ ورکو زما چونکې حلقه ده زما ما ته ولې چې ته کمپین کوه سهیل باچا صاحب ما تاسو چې لسیون کونسل زما ذاتي وټ پدې د دې بریکوټ د جلسې نه پرویز خټک هاي کمانډ خبر دی چې ارته د پیپل ټول خلک خبر دی خبر دی هغه سب میسج سو نه خو ما ته وی چې زبردست پوه شو کنه ها دا ته په کمنټس کې لیکل او زه تاسو خبره کوم د دغه نه به مخکې که خیر اوس په هغه کم چې راوخته دي هغه په پروګرامونه کې کنه رزلټ په تاسو نه د پی ټی آی د ازمرو ګران خان په یو منټ کې راته دا وایي چې دا وخت د خیبر پختونخوا پښتانه په لربر کې د دنیا نه بهر د ملک نه بهر په مزدورو باندې بوخ د ګرانۍ د بیلونو د مکمل ټینشنونو سره اموخته دغه پښتنو ته سم میسج ورکوي د الیکشن په اړه او زه زما چې داوا څوک اوري په هر ځای کې چې زما هغه ته اپیل دی چې کوشش وکړي د ملک د خاطر د علاقې د خاطر او ستاسو د خپل خاطر چونکې ستاسو خاندان دلته کې دی نو چې کله الیکشن شي کوشش کو چې راشي او کو مجبوري راتلی نه شي نو په دې کورونو کې په دې علاقو کې چې ستاسو ورونه دي ستاسو والدین دي ستاسو لونه دي ستاسو خویندې میندې دي هغو ته به تاسو اپیل کوئ چې د بیټ نه علاوه بل چا ته وټ مه ورکوئ درنګ جهان مننه زنګ سره عزیز الله ګران خان سابقه ام پی ای چې دا وختي د پی کې 5 مختلفو ځایونو کې د شمولیتي تقریبات دي وسوم یو پروګرام روانو د درنګ جهان مننه کوم چې موږ له ټایم را کو بیا سره د پښتنو ډیماندو چې را موږ واورو د تحریک انصاف سناراس خلک وسوم شته خو ګران خان راته با خبر وضاحت ونه کو په سوشل میډیا او په نیوز پیپر کې چې کوم خبرونه راځي د اختلافاتو هغه یقینا چې برقرار دي خو ګورو دا چې په روان الیکشن کې کم چې سپریم کورټ چې دی د هغې د 90 ورځو اندیه ورکړې ده چې په 90 ورځو کې به الیکشن کوي نو عزیز الله ګران خان دا وخت نور هم تیز شوی دی او د شپې هم دوی پروګرامونه کوي د ګران خان په اخلاص د په پروتوکول نه اخیستو او د په ورکرانو کې ګل مل یا کم خلک چې سایډ لاین شوي وو په چا چې ډېر خراب او ډېر د دین نه بهر الزامات لګېدلي وو هغه خلک هم دا واپس په تحریک انصاف په دغه کښتۍ کې بیا سواره کړو خو ګورو دا چې پر روان اقتدار کې به د دغه خلکو بیا څه صورتحال ما سهیل باچا لره که اجازت د لوی الله په امان